بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق سپیشل کې هر کله ګرام کتونکو نن بمونږه خبره کو د مذهبي هم آهنګي او بیا د ملک په ترقۍ کې د دې کردار چې دغه مذهبي هم آهنګي د ملک په ترقۍ کې څومره کردار ادا کولی شي. په پاکستان کې دلته مختلف مذهبونه ژوند تیری او دوی ته دغه د پاکستان شناخت ترلاسه دی. دوی دغه د ملک ترقۍ کې څومره کردار ادا کولی شي بیا چې دغه مختلف مذهبونه را یوځای شي یوځای ژوند تیری دا څومره اهم دي د ملک لپاره. په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. مونږ سره پروګرام کې ګیس موجود دي. مونږ سره ړومبی ګیس مولانا طیب قریشي صاحب دی، چیف خطیب دی د خیبر پښتونخوا. مولانا صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. مونږ سره چې کوم دویم ګیس دی هغه د کرسچین کمیونٹی سره تعلق ساتي بشپ همفری سرفراز پیټر صاحب. سر آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی. دا شان مونږ سره چې کوم دریم ګیس دی د هغې تعلق د مردان سره دی د هندو برادرۍ سره هغې تعلق ساتي پنډت چمن لال. تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. مولانا صاحب تاسو نه به شروعات وکړو چې دغه مونږه کله د مذهبي هم آهنګۍ خبره کوو. د دغه مذهبي هم آهنګۍ چې دا کوم پروګرام شروع شوی دی تاسو څه ګڼئ چې د دې نه وړاندې دا مختلف مذهبونو کله دلته په پاکستان کې سپیشلی په خیبر پښتونخوا کې ژوند تیرولو، آیا دا د دې نه وړاندې دومره یو بل ته رانږدې وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو جی ستاسو ډیره مننه، شکریه چې په دومره اهمه موضوع باندې تاسو دعوت راکړو. یقینا چې دا د دې وخت ضرورت دی، خصوصا پاکستان ته ډیر ضرورت دی، زموږ صوبې ته، زموږ وطن ته. په دې کې جی شک نشته زموږ دا وطن خو ډیر پرامنه غونتې وطن و. د دې ځای خپل چې کم اقدار و، د دې تهذیب و بهترین مشرقیت پکې و، پاکستانیت پکې و. وروستو بیا زموږ په دې وطن باندې تاسو ته پته ده چې د ټولې خطې حالات داسې شو، عجیبه غوندې ادوار پرې رالل او خلکو دا وکړه چې په خپل وطن کې یو بل ته چې دی بس مخامخ شو. او حالانکه چې کم سړی په دې وطن کې اوسیږي په هر وطن کې خو لویه خبره دا ده چې دغه وطن باشنده دی او د وطن د باشنده په طور باندې چې چاته په دې کې چې هر څوک دی د کم مذهب نه دی د وطن خپل حقوق دي او هغه چې کم حقوق وا د ټولو دي. نو بدقسمتي وه بیا یقینا څه داسې تلخ تجربات پکې وشو، واقعات راله. نو د هغې نه وروستو چې دی څه خلک پوه شو او څه پوه نه شو. صحیح. چې کم پوه شو دا کریډټ هغوی ته ځي چې هغوی یو ډېر هغه وخت کې دا کار مشکله و، لیکن یو قدم یې واخیستو چې یاره وطن بچ کولو دپاره په دې کې چې څوک اوسیږي هغه پاکستانی دی. نو دومره هلې ځلې نه وي، دا اوس چې کم لګیا دی کېږي او زه وایم چې دا د پاکستان په دې تاریخ کې چې دی یو روشن او روښانه باب دی، بهترینه اضافه ده. او زه دا نه وایم، زه مخکې خو به ډېر ښه و ځکه چې دې پورې مونږ اورېدلي وو چې یاره په دې پېښور ښار کې د جوش کمیونټي اوسېده. اندازه وکئ تاسو. نو خلکو د هغه اسلامي تعلیماتو له که څرنګه ورکړو نو خلک لاړه د دې ځای نه، ځکه چې د ملک دغه هم خراب شو، حالات هم داسې شو. بیا وروستو چې دی دې احبابو خلکو چې دی هغوی پکې څه قدمونه واخیستل او راپاڅېدل چې یاره په دې وطن کې د انټرفیت دپاره چې دی دا ضروري ده د ټولو د حقوقو دپاره. نو اوس چې کمې هلې ځلې روانې دي دې کې شک نشته چې د دې مثال مخکې نه میلاویږي. صحیح. او دا د هغې چې دی یو څرګند دغه دی مثال دی چې تاسو ګورئ په ټي وي پروګرامونو کې دي، په چرچونو کې شته دی، جوماتونو ته چې دی د ټولو مذاهبو والا راتلی شي. نو زما خیال دی دیر آیت درست آیت خو انشاءاللہ معاملہ په ښه سمت کې روانه. صحیح. سرفراز صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اس انٹر فیتھ ہارمونی کے پروگرام سے کیا پاکستان کے اندر جتنے مذاہب رہ رہے ہیں کیا وہ اتنے قریب تھے اس سے پہلے؟ سب سے پہلے تو آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. خدا تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے ٹیلی ویژن کو بڑی برکت دے، سنبھال کے رکھیں. اس سے پہلے بھی ایسی بات نہیں تھی، کافی ایک دوسرے کے ساتھ، خاص کر پشاور میں تو بہت زیادہ ایک دوسرے کی قربت تھی اور کافی آگے چڑھ. بیچ میں جس خطے کے حالات جب خراب ہوئے خاص کر افغانستان کے، تو اس کے بعد جو یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فنڈامنٹلزم، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے پھر حالات کافی خراب ہوئے. جو کہ ہمارے جو سادہ سے لوگ تھے، اسپیشلی جو ابھی مرجڈ ایریا والے ہیں،
قبائلی علاقہ جات کے. وہ بہت سادے لوگ تھے, انہوں نے اس کو ان کا ذہن کو بہت خراب کیا گیا اور اس کی وجہ سے پھر یہ حالات بگڑے. لیکن خدا تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں, سبھی کے شکر گزار ہیں, اپنے جتنے ہمارے مختلف مذاہب کے جتنے روحانی پیشوا ہیں, رہنما ہیں, ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ بہت پیارے طریقے سے اس وقت انہوں نے ساری چیزوں کو سمیٹا ہوا ہے اور بہت بہتری آ گئی ہے. جیسے مولانا طیب صاحب ہیں, ان کے مدرسے میں ہمارا آنا جانا, پروگرام کرنا سارا, اور انہوں نے بہت بڑا دل کرتے ہوئے, بڑا جینرسلی جسے ہم کہتے ہیں, دل کر کے سب کو گلے لگایا ہے. تو اس سے تو خدا پاک کی ذات جو ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے. اور دنیا میں جہاں بھی دیکھیں روحانیت کے نقطہ نگاہ سے, جس نے اس کی ذات کو راضی کر لیا وہ ملک بھی راضی ہیں اور ادھر امن بھی ہے ساری جگہ پہ. صحیح. پنڈت چمن لال صاحب, تاسو غنئ چې دغه د انټرفیت هارمونی پروګرام کله شروع شو, په دې کې څومره پیشرفت شوی دی, دغه مذهبونه څومره رانږدې شوي دي د یو بل ته؟ زه خو مخکې ستاسو شکریه ادا کوم د چینل والا چې تاسو په دې طرف توجه وکړه. زه هم په دې خطه کې په علاقه کې نه د چې کله دا دونه وطنونه جوړ شوي وو که نه, هغه ټایم کې دې ځای کې به دونه هماهنګي وو چې بلکې دیوالونه به نه وو, خو اړهګانې چې کوم وو په یو ځای وو, هغه هم خادی به کولې, په یو ځای خوراک به وو. خو بعض عناصر د خپل مفاداتو دپاره چې کله پاکستان جوړ شو, د جوړېدو نه پس هم داسې کارفرما وو چې هغوی دا ماحول خرابولو هم بلکل کوشش کړی و. خو دې ځای کې زموږ داسې عالمان تېر شوي دي, داسې مسیحایان تېر شوي دي, داسې هندوانو تېر شوي دي چې هغوی دې کې داسې قربانۍ ورکړي دي چې د هغې قربانیو د وجې چې نن مونږ په یو ځای ناست یو. صحیح. او حقیقت کې چې کوم دی که نه, هر سړي د خپل مذهب چې کوم حقیقت دی بیانول هغې کړي دي, هغې رسته شوي نه دي, بلکې هغوی چې کوم دی قربانۍ ورکړې, نو دې ځای کې ماحول چې کوم دی سازگار شو. جس په پېښور تاسو وګورئ, درویش مسجد امام صاحب تاسو وګورئ, داسې ډېر ځایونه کې نور مذهبونه سره په ډېر زیات رنجش جوړولو کوشش کړی و. صحیح. دې کې څه ماحول یې د ملکونه سره دي, څه د هغې ملکونو انټرسټ یي پاکستان کې د ماحول خرابولو چې دوی خپلو کې وجنګېږي او خراب شي, معیشت کا مطلب کامیاب نه شي, ترقي ونه شي, د دې د نوجوان ذهن چې کوم دی خراب شي, نو ټینشن کې 24 घंटे هم دا چې کله سړی ټینشن کې نه بیا ترقي نه شي کولی. صحیح. نو دې لپاره چې کوم دی که نه زموږ ټول خلک چې کوم مذهبي خلک شو, یا عالمان شو, یا بشپ شو, یا پنډت شو, نو دې لپاره چې کوم زموږ مشران چې کوم تېر شوي دي او اوس چې کوم روان دي, زموږ دا کوشش دی چې مونږ په یو ځای کینو او هر سړي ته د هر مذهب معلومات دي چې غلط فهمۍ چې کومې پھیلاو شوي دي هغه دې ختم شي او پیار اور محبت جاری شي, چې ملک چې کوم دی په ترقۍ او په لاره چې هم مخکې لاړ شي, چې مستقبل چې کوم دی زموږ هغه سکیور شي. صحیح. مولانا صاحب, مونږ پاکستان کې مسلمانان هغه په میجارټي کې دي, نور مذهبونه ماینارټي کې دي. کله چې دغه مذهبونه رایوځای کېږي او انټرفیت هارموني کېږي, تاسو څنګه ګڼئ چې اوس هم څه مشکلات شته دی چې مونږ دغه مذهبونه رایوځای کوو, دوی په یو پلیټفارم باندې کېنو, د ملک ترقۍ دپاره خبرې کوي, د ملک د خوشحالۍ لپاره خبرې کوي, څه مشکلات پکې اوس هم شته؟ یاره جی یقیناً څه نه څه مشکلات خو به داسې کیدی شي که په اطرافو کې وي چې خلک لږ مانوسه نه دي. ځکه مخکې بنیاد داسې غلط اچولی شوی او څنګه چې بشپ صاحب ووایي چې یاره مخکې په دې اطرافو کې یا په قبایلي علاقو کې, نو لیکن دومره ده چې کم ځایونو کې زما یو تعلیم شته, چرته د تعلیم ریشو ښه ده, او په ښاریو کې یا اکثریتي علاقو کې اوس شکر دی حالات بالکل یکسر بدل شوي دي, او په دې کې یقیناً په دې موجوده حکومت کې یو په مرکزی سطح باندې وزارت مذهبي امور چې اوس په هغې کې هماهنګي والا شعبه هم راغلې ده, بین المذاهب هماهنګي ورسره ده. د نورالله قادري صاحب په دې کې ښه پوره لاس دی, د هغه پکې ډېر دغه دی. زموږ د صوبې په حکومت کې هم
د سپیشلی د چیف منسٹر صاحب چې دی دا غم په دې کې خپ پورا خپل د طرف نه تعاونم دی او د دې تعاون اظهار کړم دی یعنی هغه خپل هم اون کوي چې یاره دلته د انټرفیت دغه پکار دی. نو زما خیال دی چې اوس هغسې مسله نه ده خو دومره ده چې یو دغه خو تاسو جوړ کړو یو ناره ولګوله اوس دا کار چې دی کنټینیو ساتل غواړي دا خورول غواړي چې مسلسل چې دی د دې دا کاوشونه جاری شي. زمونږ بشپ صاحب دلته تشریف فرما دی مونږ د دوی ډېر شکر گزار یو که دا د ګستاخانه خاکو خبره راله او که دا د په برما کې چې کم مظالم و په هغه وخت کې زما یاد دي چې دا به د چرته زمونږ د پاکستان او خصوصا د صوبې په تاریخ کې اول ځلي جی چې دوی رالل او مونږ په پریس کلب کې کېناستو او دوی باقاعده چې دی د دې امت مسلمه سره د یکجهتۍ اظهار په دې باندې وکړو. یعنې دا یو ګران کار و د دې د وجې نه مونږ د خپل خلقو تم ویو دا کم چې په دې خفه کېږي نو هغوی تم ویو. اصل شی خو زما دپاره دا دی چې د بشپ صاحب پاسپورټ هم چې دی پاکستانی دی او زما هم دی زما په شناختي کارډ هم پاکستانیت دی د دوی هم دی او اسلام چې دی هغه خو د ټولو مذاهبو د احترام د انسانیت د احترام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په گاونډ کې په آس پاس کې یهود آبادو د ټولو مذاهبو والا آبادو بالکل. نو اسلام خو د دې تعلیم نه ورکوي چې کم دلته دا کار زموږ په وطن کې بس شوی و. خو بهرحال اوس چې کم صورتحال دی زه وایم چې دا ډیر اعلی دی او مسلسل که دا دغه جاری وي دا جدوجهد جاری وي نو انشاءالله که هغه لږ ډېر څه شتم خبره یا څه رکاوټونه شته څه تنقید دی مسایل دی دا به انشاءالله ختم شي. صحیح. مولانا صاحب تاسو خبرو کا چې دغه یو ناره روچته شوه پروګرام سټارټ شو دا اوس مخ په وړاندې بوتلل پکار دي د دغه مخ په وړاندې بوتلو لپاره کم داسې زموږ سره پلان پکار دی منصوبه پکار ده چې د هغې مطابق موږ دا بوز او دا کامیاب شي بیا. یاره جي تاسو ته پته ده چې پاور چې دی خو د حکومت سره جی نو همیشه چې پیل کوي حکومت به کوي که د حکومت ویل وي. اوس مثلا دلته د ډي سي په لیول باندې په دې ضلعو اضلاع کې په تحصیلونو کې یعنی کمیټیانې چې دی جوړې شوې شته دی پکار ده چې ډېر زیات فعال شي دومره فعال شي چې دا ټول مذاهب والا چې دی په ډسټرک لیول باندې دوی حکومت سره هم په رابطه کي او حکومت دی چې ټول انګیج کول هم شي. که چېرته رکاوټ دی نو تاسو ته پته ده بیا د قانون د عملدارۍ ضرورت پیښیږي نو خو څوک انډیویجول نشي کولی حکومت به کوي. نو ظاهره خبره ده چې ټول نظر خو به اول حکومتونو ته وي چې هغوی دا کار کولی شي که نه په نچلي سطح باندې که تاسو وګورئ نو ماشاءالله د اتحاد کم صورت دی چې دا په حکومتونو په دې ډېر محنت کولی که نه مونږ ولا په تیار پلیټ کې ورکړی. صحیح. دا د بشپ صاحب تشریف فرما دی داسې ډېر اکټیویټیز کیږي کانفرنسونه مونږ وکړل په خپله مدرسه کې مونږ په جامع اشرفیه کې وکړلو زمونږ په دې تاریخي مسجد محبت خان کې یعنی چې د کم مذهب څوک دی د هر مذهب سره چې مونږ ورته ویلکم کړی دی ناست هم ورسره کړې ده گفتگوم کړې ده د هغوی خبرې مې اورېدلې دي خپل هم کړې دي. صحیح. او زما خیال دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې په ریاست کې همداسې وه ځکه خو سټیټ آفس مو چې مسجد نبوي وه نو لاندې خو چې کم د انټرفیت سره متعلقه خلک دي هغوی ماشاءالله په خپل ذاتي حیثیت کې بغیر څه د سپورټ نه هغوی یو فضا چې دا هغه جوړه کړې ده اوسه پورې ماشاءالله برقراره ده. صحیح. لیکن حکومت ماشاءالله چې څه کوي زه چې د دې کې لږ د زیاتوالي ضرورت دی. صحیح. نو انشاءالله کار به ډېر ښه شي. صحیح. سرفراز پیٹر صاحب بینگ فرام دا کرسچین کمیونٹی پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے انٹرفیتھ ہارمنی اس سے پہلے آپ کو کن مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جب یہ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا جی تو میں نے بتایا کہ بہت سارے ہمارے سادہ لوگ جو تھے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا تھا کہ اسلام کے علاوہ پاکستان میں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمارے لیے پرابلم بن گئی تھی کہ جی شاید صاحب بھی سارا پاکستان میں صرف
مسلمان ہی بستے ہیں، باقی مذاہب نہیں بستے. تو اس کے لیے پھر ہم نے قدم اٹھایا تھا 2004 میں کہ ہم بتائیں دنیا کو کہ یہاں پہ پاکستانی مسلمان بھی ہیں، پاکستانی ہندو بھی ہیں، پاکستانی سکھ بھی ہیں، پاکستانی کلاشی بھی ہیں، پاکستانی بہائی بھی ہیں، پاکستانی مسیحی بھی ہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرنے کے لیے کوشش کی گئی. ابھی جو سب سے زیادہ مشکل ابھی جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گراس روٹ لیول، صحیح، گراس روٹ لیول پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، ایک جگہ چائے پینا، کھانا کھانا، وہ بہترین ہے. پرابلم ہمیں جو یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ہمیں حکومتی سطح سے. اچھا، حکومت کو تھوڑا جیسا اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان سارے مذاہب کو لے کے اکٹھا کیسے چلنا ہے، اور ان کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں آیا وہ دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے. جی، مولانا صاحب نے بڑا زبردست بات کی تھی مدینہ کی نا، ریاست مدینہ کی اور مساق مدینہ کی. جی، اس کی سب سے جو سب سے حضور پاک کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی تھی، مساق مدینہ جو تھا وہ پہلا چارٹر تھا، پہلا آئین تھا جو اسلامی دنیا کا. اس میں انہوں نے اتنی زبردست مساوات رکھی ہوئی تھی کہ اگر وہ صرف حکومت ہماری جو ہے یہ اس مساوات کو دیکھ لے جی، اور حضور پاک کے ان ارشادات کو دیکھ لے، تو میرے خیال میں پاکستان میں ایک خوبصورت ترقی ہوگی. صحیح. مصیبت یہ پڑ رہی ہے کہ چونکہ جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ نہیں ملتے، تو اس کے بیچ میں جو اسے ایک ہم کہتے ہیں باہمی اشتراک، انگریزی میں ہم کہہ دیں گے انکلوسیو اپروچ، جی، انکلوسیو اپروچ. جن ملکوں نے یہ انکلوسیو اپروچ کو اپنایا ہے وہ ترقی کر گئی ہیں. صحیح. کازکستان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، مطلب جس انکلوسیو، ایون ملیشیا کو دیکھ لیں، جی، فلپین کو دیکھ لیں. جن ملکوں نے یہ ان کو اپنایا ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک بہت زبردست اسٹڈی ہے. اس اسٹڈی کو دیکھ کے جب ساروں کو مساق مدینہ کو سامنے رکھتے ہوئے جی، مساوات دیں گے نا، اور ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ڈگنیٹی ہوگی، تو ملک خامخواہ ترقی کرے گا. ابھی جب میں روحانی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے لگا ہوں، روحانی پوائنٹ آف ویو سے، جب ملک مجھے میرے بنیادی حقوق نہیں دے رہا، آئینی حقوق، تو میرے دل میں سے حکومت کے لیے کیا نکلے گا؟ صحیح. دعا تو نہیں نکلے گی نا. تو جب لاکھوں لوگوں کی دعائیں نہیں ہوں گی تو حکومت کیسے ترقی کرے گا؟ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس روحانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. جس روحانی بیس پہ یہ ملک بنا تھا، آیا ہم لوگوں کے دل تو نہیں توڑ رہے، لوگوں کو رنجیدہ تو نہیں کر رہے، لوگوں کو خفا تو نہیں کر رہے؟ اب بھی جو اس وقت پاکستان کی حالت ہو گئی ہے کہ ہم نہ اسلام کی طرف ہیں اور نہ ہم کسی اور سیکٹ کی طرف ہیں اور نہ کسی اور طریقہ کار کی طرف ہیں. صرف ابھی مساق مدینہ کی طرف یا مدینہ اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں تو دیکھ لینا ملک میں کیسے ترقی ہوگی. بہت ساری لوگوں کی دعائیں ملنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ روحانی ایک طریقہ کار ہے. اب جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، پنڈت صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، تو مل کے ہم جب دعا کرتے ہیں تو اچھی باتیں ہی جاتی ہیں نا. ابھی حکومت کی طرف جو ہے نہ صرف مذہبی اقلیت ہے بلکہ میجورٹی بھی نالاں ہے، تھوڑی سی خفا ہے، ناراض ہے، بنیادی حقوق نہیں ہے. صحیح. وہ اگر ہو جائیں گے دعائیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی جس کی بنیاد پہ ملک بنا ہے، اس پہ روحانیت پہ، تو اللہ پاک بہت برکتیں دے گا.
بہت برکت دے گا. صحیح. ګران کتونکو زمونږ دغه خبرې به جاري وي. پوینټر فید هارمني به هم خبرې کوو او د ملک په ترقۍ باندې به هم خبرې کوو. خو زه یو وړې شانته مې طرف ته ګران کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کوو د مذهبي هم آهنګۍ او د ملک ترقۍ په کردار باندې چې دغه مختلف مذهبونه کله رايوځای شي د ملک ترقۍ کې دوی څه کردار ادا کولی شي. پنډت چمنلال صاحب بینګ فرام د هندو کمیونټي تاسو څه ګڼئ چې کله دغه مذهبي هم آهنګي شروع شوه نو تاسو ته د خپل کمیونټي نه څه داسې مشکلات په هغه ټایم کې کله چې مختلف مذهبونه رايوځای کېدل؟ مین مسله خدای چې کله تاسو خپل عوام له زبان ورکې جی چې دغه مطلب ریلیکس شي چې پوه شي زما خبره اوریدی شي. خو بعض اوقات دا چې کله وی خلیج چې پیدا شي که نه دو مذهبونو درمیان یا دو کمیونټي درمیان که نه هغه بیا نورې غلط فهمۍ پیدا شي. بعض خلک کېږي چې زه لړ شم زه ورته وایم مودې ما نه مني دوی زه ستاسو مذهب نه پېژنم پوهېږم او تاسو چې کوم دی زه تاسو سره انصاف نشم کولی. صحیح. مونږ چې په یو ځای کېناستو نو مونږ چې کوم دی خپل مذهب ډیفینیشن وکړو بل مذهب هم ډیفینیشن وشو چې کله په یو ځای کېناستو نو ټول خلک وایي چې بھئی دا خو ټول یو شی وي فرق څه نشته جی خو صرف طرز بیان کې فرق دی. صحیح. په دې انسانیت خدمت مین چې پاور چې کوم دی هغه دی دې کې کله زموږ خلکو ته مونږ ووایي چې بھئی دا مسله بیا زموږ ځای ته رال مندر ته رال دې سسټم وکړه زموږ د پوجا پاټ بیا زموږ سره کېناستل بیا مونږ ورته خپل کتابونه وښول په داسې شو چې شو نو دیم پوه شو بھئی دا خو د دې طرز بیان دی طرز خیال دی دې کې زموږ چې کوم دی که نه اس مطلب انټرفیئر نشته. صحیح. بیا چې کوم دی زموږ خیالات میلاو شو په یو ځای کېناستو دې سره چې کوم دی زموږ چې کوم عوامو که نه هغې هم دې سره میل جول شروع شو چې اختر شو دیوالی شوه کرسمس شو نو دې سره چې کوم دی که چې کوم دوری وکړو نو هغه ختم شو. صحیح. او پیار او محبت چې کوم دی که نه یو قسم بیا چې کوم دی بحال شو. خو دې کې لوگو ته یو مسله جوړه شوې ده چې ګورنمنټ بعض پالیسیز داسې دي چې هغې کله جوړ کړي که نه کله چې پاکستان چې کله آزاد شوی دی اسلامي جمهوریت پاکستان واحد یو کې پی کې یو چې کوم دی که زموږ صوبه چې کومه ده دې کې دوی داسې چل کړو چې وظیفه به یې ورکوله ابھی دے رہے نا پر ایئر کې 2 پیرې که نه. صحیح. نو دا زموږ هندوان چې کوم یو که نه دا انټیمیډیبل دي د دې پنډت چې کوم دی که نه په مندر کې چې کوم دی که نه پنډت نه اناؤنس کېږي. صحیح. پجاري اناؤنس کېږي چې کله اوقاف ته لاړ شو نو هغې موږ ته بل څه وایي د هغې نه پس چې کوم دی ډېر زیات خلکو دوی چې کله مراعات ورکول شروع کړو نو دوی بیا دا چلو کړو چې زموږ پنډتان زیاتره چې کوم دی نوکر پیشه دي وایي موږ ته څوک موږ غریب طبقې سره تعلق ساتو څوک فنډینګ موږ ته نه کوي نه بهر نه موږ پیسې راځي دا خو حقیقت دی. نو دوی داسې قانون دی پهله جوړ کړو اوس پی ټي آی خو ورکو خو د هغې لاندې څه خلک داسې شي دي چې هغوی وایي چې کم پنډتان نوکران دي نو هغې ته دا چې کوم دی دا وظیفه چې کوم ورته جی جی امداد سمثینګ امداد څه یې 10,000 روپۍ اوس زه مردان کوم درګۍ ته ځم ملکنډ ته ځم سوات ته ځم خپل جیب نه ځم ماله خو ګورنمنټ پیسې نه کړي نه راکړي نو زه چې کوم دی خپل پیسې لوګو مو دا کار کوم نو زه خو سرکار ته نشم ویلی ډي سی او ته خو نشم چې ما ته هغه ټایم دا چې کوم 10,000 روپۍ راکړو نو هغې وایي چې کم خلک نوکران دي پنډتان اوس ګورئ زموږ یو پرسنل لایف هم شته تاسو هم په دې پوهېږئ نو چې 10,000 روپۍ هغه تاسو کوم موږ له کنه وظیفه راکړه نو وایي چې کم به نوکران هغه به موږ بندو. صحیح. نو موږ ورته ریکویسټ وکړو چې دا څه مه بندوئ او په دې فکر پیسو باندې موږ د خلکو خدمت کوو. صحیح. او په د دې کمیونټي هم لګره تعداد هم لږ دی زه یم چې نور مذهبونو په نسبت باندې څه دومره تعداد به هم نه جوړېږي که صوبه کې مونږ خبره وکړو. نه ولې نه جي مردان کې چې کم دی که نه 150 کورونه دي. صحیح. دغه چې پېښور کې 200 د نور مذهبونو په نسبت باندې ډېر کم دي او دا خو بیا هم یو خبره ده که نه وایي چې په وړو کې مالګه نی که نه د هغې خوند هم نی
صحیح. نو بیا حکومت لوم دلته کې څه مشکلات دومره نه راځي چې دومره برډن پې نه جوړېږي. که چېرې پنډت دی هغه له ته که نوکري ده ورسره یو بیا هم ورته دا وظیفه ورکوي نو څه دومره برډن د حکومت دپاره نه دی. حکومت پالیسي ټیک دی برانه ټیک دی خو بعض اوقات داسې کسان پکې ناست دي که نه چې حکومت له مسایل ګوري. صحیح. که حکومت دا نه غوښته نو به اوس ګوره درې صوبو کې نه ورکوي صرف واحد او KPK دی هغې ورکوي. دوی خو پالیسي صحیح راوستو خو بیا دې پالیسۍ کې چې کوم دوی که نه بعض خلک نه دي او وایي سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں پر کچھ لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں دا هغه کار کړی. صحیح. زه تاسو چینل پوهېږم چې کم از کم چې ښه سوچي که نه اوس یو مولانا صاحب دی جي هم څه په کلي کې دي 10 کورونه دي نو هغه عالم غریب امامتي ورکوي نو آخر کې هغه ته یو وظیفه میلاو شي نو د هغه فیملیز خو هم شته که نه جي. صحیح. اوس تاسو خو دې سیټي کې ناست یې که نه ډېر سهولتونه دي فایدې دي که نه دي که نه د ګورنمنټ هغه درپه که نه خو تاسو هغه خلکو ته هم وګورئ که بیک ورډ دي مطلب لرې نه د کلو ته لاړ شئ تاسو لږ زموږ د آشپاس کې کوم کلي دي چې ته 15 کورونه چې 20 کورونه دي که نه نو مولانا صاحب خو نور طریقه خو نشته. صحیح. دا زه خبرو کوم چې ګورنمنټ د پالیسي چې کله جوړېږي نو د هغې ته پکار چې زموږ مذهبي کم خلک دي چې د هغې لږ بیکګراونډ دی هم وګوري. صحیح. چې تاسو ولې ډیفینس ورکړئ چې دوی خپل لړه او مینې سره چې کوم دی که نه بیا دا جدوجہد نور تیزی شروع کړي او ګورنمنټ د پالیسیز دې جوړ کړه چې دې نه تپوسونه هم وشي. صحیح. چې زموږ د ملک دپاره ترقۍ دپاره څه ښه دي چې موږ ورته داسې مشورې ورکړو چې مسله موږ ته مخکې نه جوړېږي. صحیح. یقینا چې د مختلف مذهبونو لپاره کله پالیسي جوړېږي چې ټول مذهبونه پای کې شامل وي د هغې رایې واخیستلی شي. ایگزیکټلی. مولانا صاحب کله چې موږ دغه انټرفیت هارموني په دې خبره کوو چې دا دومره فایدهمند دی د ملک ترقۍ کې کردار ادا کولی شي د پاکستان شناخت چې کوم دی نو په دنیا کې یو په ښه رخ باندې پیش کولی شي بیا دا پروګرام که موږ مخ په وړاندې بوځو څه داسې تجویزونه دي چې هغې سره دا پروګرام نور هم ښه کیدی شي د دې چې کوم فایدې دي هغه نورې هم زیاتېدی شي. یاره جی څنګه چې دا بشپ صاحب ووی چې دا د انټرفیت والا چې کوم مشن دی کار دی دا ګراس روټ لیوله پورې محلو پورې یعنی دا خپرول غواړي. صحیح. چې دا ماحول بره خو ټیک دی خو چې دغسې منظرم تاسو وګورئ دغسې یکجهتي تاسو ته ښکاره شي او دغسې احترام هم چې دی دا د ګراس روټ لیوله پورې خور شي. ټیک. یعنی یو مذهب هم چې دی مونږه دا پنډت صاحب وی چې یاره هغوی راله او کتابونه وکته په دې وطن کې چې کم سړی هندو دی هغه هندو دی څوک کرسچن دی هغه کرسچن دی. خبره دا ده چې هغه د مولانا تھانوي صاحب قول دی ډېر خلک یې وایي که نه کله یې مونږ د دې انټرفیت دپاره هم وایو جی چې یاره اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسروں کا عقیدہ چھیڑو مت. نو احترام دا دی چې کم سړی مذهب دی بس تسلیم که چې دا مذهب دی چې د وطن آئین د پاکستان قانون چې کم حقوق په آئین کې د هغوی دپاره دي دا لازمن ورکول پکار دي د هغوی دپاره چې کم د تحفظ آئین ضمانت ورکوي نو پکار ده چې هغه هغوی ته میلاو شي. دا پنډت صاحب وویل نو یو ضمني خبره ده خو زه به وکړمه چې یاره د دوی دپاره هم چې دی یو فورم شته زمونږ په دې وزارت مذهبي امور کې هم دی زمونږ سیکرټري اوقاف چې دی هغه ورسره بین المذاهب هماهنګي هم دی نو هغوی دا ډیل کوي او فورم شته خبرې ترې یقینا څه کمې کوتاهي خو به پکې وي ځکه چې دا کار ګران دی. بل دا ده چې مخکې په چا دومره توجه نه ورکوله اوس نو یقینا چې لږ دا دغه وشي فوکس کول هم پکار دي چې کم ذمہ داری د حکومت دي یقینا حکومت ته پوره کول پکار دي چې یاره کم د دې زمونږ په دې وطن کې د اقلیتونو که څه تحفظات دي مسایل دي حل کېدل پکار دي. دا د پاکستان ښکلا ده. صحیح. د مدینې په ریاست کې هم ټول مذاهب وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره انشور کړې وه چې د هیچا د حقوقو پامالي چرته ونه شي. صحیح. او اصل شیخ و انسانیت دی کنه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سیرت چې دی د دې نه ډک دی. زه پکې لا یو بله خبره وکم چې په دې معامله کې تنګ نظري نه ده پکاره. یعنی تاسو وګورئ چې هر سړی بې ادبي معاف علاج په برطانیه کې غواړي هر سړی په امریکا کې علاج غواړي هر سړی خپل بچی امریکې ته بوتلل غواړي نو خالی په دې انټرفیت کې به دې اوسګار ناست دی چې په دې خپل وطن کې څوک نو عیسائی داسې دی
فلان کې داسې دی، دا اسلام دوی ته دې ځای کې یاد شي. صحیح دا ته چې علاج لذي او بیا په لندن کې پروت دی اپریشن کې، نو هغه ډاکټر څه وکړي؟ صحیح خبره دا ده چې دا نه ده پکاره. زما خیال دی چې د خپل وطن دا د دې احترام او د پاکستان غلام دا او د هر پاکستانی باندې لازم دی صحیح چې په دې کې هغه کنټریبیوټ کی خپل حصہ واخلي. دې کې شک نشته، تاسو ته پته ده چې په ماضي کې دا شوي دي چې زمونږ د وطن نه به سړی تلو او بهر وطن کې به کېناستو، بیا به وایي ما ته دلته خطره ده. صحیح او زمونږ په دې وطن کې هغه خلک چې کله دلته یو خرابه فضا جوړه شوه، ډېر خلک چې د مختلفو مذاهبو سره وو، هغوی به تلل او هغوی به په بهر وطن کې دا وي، یقینا هغوی ته خطره وه. د دې سره د ملک څومره ډېره بدنامي کېدله، یعنی حقیقت کې ډېره بدنامي وه. نو زما خیال دی چې هر سړی د خپله ذمېداري وپېژني او په دې وطن کې چې هر څوک اوسېدونکی دی د دې د پاسپورټ شناختي کارډ هولډر دی، هغه عمره هغه قابل احترام دی دومره چې نور څوک دی، چې څومره حقوق د بل چا دي دومره حقوق د هغوی هم دي. صرف دومره ده چې یاره د احساس ضرورت دی، د دې دپاره چې دی د یو ښه جذبې ضرورت دی، او دا د مذاهبو د احترام والا چې کم پیغام دی د دې د عام کولو ضرورت دی، که په رضا وي که په زور وي. چې چرته یې څوک نه مني نو په کار دا ده چې سټیټ خپل ځان وښیي، قانون عملداري په هغه ځای کې راشي چې چرته څوک په پسمانده علاقه کې هم دی او د بل مذهب سره تعلق لري چې هغه داسې څه عدم تحفظ ښکار نه وي، داسې څه دغه نه محسوسوي چې یاره هغه ته خدا نخواسته څه خطره ده یا څه پریشانی ده. صحیح. سرفراز پیٹر صاحب، جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ اس پروگرام کو گراس روٹ لیول تک پہنچانا ہے، تو کیا پلان ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے یہ پروگرام گراس روٹ لیول تک پہنچائے اور سب لوگوں تک پہنچے؟ کیونکہ ہمارے جس طرح پنڈت صاحب نے بھی کہا کہ سٹیز ایریا میں تو لوگ اویئر ہیں، بیکورڈ ایریا میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ لوگ اویئر نہیں ہیں. کیسے یہ پیغام تمام ملک کے تمام حصوں میں پہنچا جائے؟ کہ جیسے پنڈت صاحب بھی کہہ رہے تھے، امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جتنے یہ مذہبی لیڈر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کو ہمیں ایک جگہ پہ لانا ہے. جیسے فرض کرو کہ ایک منزئی چلے جاؤ، ٹانگ چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، ادھر کے مولانا صاحبان جو ہیں ان کو بھی ہم نے اکٹھا کرنا ہے، اور مردان اور پشاور اور ایبٹ آباد ان کے مولانا صاحب کو بھی اکٹھا کرنا ہے. تو اس میں حکومت کا بہت بھرپور کردار ہونا چاہیے اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نظام ہے. نظام یہ ہے کہ اب اللہ پاک کے رحم سے، کرم سے بڑی شکر گزاری ہے کہ مولانا طیب کو انہوں نے چیف خطیب بنا دیا. اب چیف خطیب کے تھرو جتنے پورے صوبے کے ہیں ان کو گاہے بگاہے اس بات کی تربیت دینی ہے، ٹریننگ دینی ہے، اور ان کے ذہنوں کو اور وسیع کرنا ہے، ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور وہ اس وقت ہوگا جب حکومت جو ہے مولانا صاحب کے پیچھے کھڑی ہو کے ان کو کہے گی یہ اپنے ان کے لیے بھی کرو اور ساتھ دوسرے مذاہب جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اور یہ حکومت کر سکتی ہے. ابھی حکومت نے جو جیسے پنڈت صاحب بتا رہے تھے، ابھی کل میرے پاس آئے ہوئے تھے چیف منسٹر ہاؤس سے، انہوں نے کہا جی ہم نے 62 کروڑ روپے اس دفعہ رکھے ہیں مذہبی رہنماؤں کے لیے دینے کے لیے. شکر گزاری کی ہم نے خدا پاک کی پہلے، اور اس کے بعد محمود خان صاحب کی، اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کی، کہ انہوں نے اس چیز کو، اور نہ صرف انہوں نے ایسے کیا بلکہ انہوں نے اسے امپلیمنٹ کرایا. صحیح. تو تھوڑا سا حکومت کو بڑا دل کر کے میرے خیال میں ابھی وقت آ گیا ہے کہ، اور جتنی بات سنیں گے میرے خیال ہے چیف خطیب کی سنیں گے، اتنی کسی کی نہیں سنیں گے لوگ، میجورٹی نہ. تو ان کی خدمات کو ساتھ لیتے ہوئے حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے کیا کرنا ہے، انگریزی کا کیا لفظ ہے وہ، اویئرنیس پیدا کرنی ہے اور زیادہ. اور اویئرنیس کہاں سے پیدا کریں گے؟ اپنی کتابوں سے. صحیح. قرآن پاک سے کریں گے، اپنی گیتا سے کریں گے، بائبل سے کریں گے. ہم لوگ ان کو اور زیادہ اویئرنیس دیں گے. یار کتابوں میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کتابوں میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کتابوں کو پڑھ بھی لیا کرو تاکہ یہ جھگڑے والی جو فضا ہے نا یہ ختم ہی ہو جائے بالکل. صحیح. اور اور خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. میرے خیال میں نظام موجود ہے، حکومت موجود ہے،
وسائل موجود ہیں، تو اس کو، اور صرف یہ کہ اس کو استعمال میں کیسے لانا ہے، اس کو اگر استعمال میں لے آئیں گے، اور لوگ بھی موجود ہیں ہمارے پاس، مولانا صاحب جیسے، مولانا طیب جیسے لوگ بھی موجود ہیں، تو ہم سارے مل کے کم از کم اپنے صوبے کو تو خوبصورت ترین بنا دیں، ایک نمونہ بنا دیں صحیح کہ لوگ کہیں کہ جی واقعی پختونخوا میں یہ بات ہے نہیں. اور خدا پاک کے شکر گزار ہے ویسے ابھی تک کہ پختونخوا میں بلیسفیمی کا کیس نہیں ہے کوئی بھی. صحیح. اور یہ ہمارے مولانا صاحبان کی بڑی مہربانی ہے، وہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس معاملے میں. صحیح. ٹھیک. ګرانو کتونکو په دې باندې به خپلې خبرې اترې جاري ساتو، خو اوس یو وړې شان دمې طرف ته. کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبرو کوو مونږ د انټرفیت هارمني او د ملک ترقۍ په اړه باندې چې دا مختلف مذهبونه د ملک په ترقۍ کې څومره کردار ادا کولی شي. دا وخت مونږ سره په سټوډیو کې میلمانه موجود دي، ای سره زموږ خبرې اترې روانې دي. پنډت چمنلال صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دغه کم د انټرفیت هارمني پروګرام روان دی دا نور څومره ښه کیدی شي؟ دې کې څه داسې لوپ هولز دي چې د هغې نشاندهي وشي او دا مونږ د هغې نه ختم کړو او دا مونږ مخ په وړاندې باندې بوځو؟ فی الحال چې کوم پروګرام روان دی که نه، په کوم طریقه چې روان دی جی ټیک ده، سلو دی روان خو دی که نه. او زموږ چې کوم مشران دي چې ذاتي انټرسټ هم مالي، معاشرتي انټرسټ هم مالي، دا ډېره ښه خبره ده. جی کله څو پورې چې هم دا مشران زموږ په سر دي او حقیقت کې دی محنت کوي جی او لاندې مونږ لګیا یو، اور څه د ګورنمنټ چې کوم دی مونږ سره چې کوم دی که نه کوپریشن کوي، اور مزید چې کوم دی لږ مونږ چې ګوره یو وی چې گندگی پھیلانا تو بڑی اچھی بات ہے، پر صفا کرنا مسئلہ ہوتا ہے. دا ذہن چې کله خراب شي که نه دا ټیکول ډېر ټینشن یو، د هغې دپاره چې کوم دی که نه د هغه ذهن چینجنګ ضرورت دی. معاشره چینج طرف ته روان ده، دا چې کوم چینج ته روان ده که نه نو دا چین ماتېدو نه دی پکار، بلکې دې چین له چې کوم دی که نه مضبوطوالی پکار دی. صحیح. څنګه چې مولانا صاحب ووی، بشپ صاحب ووی چې بھئی کار ښه روان دی، خو صرف لږ غوندې چې کوم دی که نه ګورنمنټ نگرانی او کم ایریا کې چې نشته انټرفیت هارمون نو هلته دې جوړ کړي شي. او مولانا صاحب خبره ډېر ښه ده چې وایي رښتیا دپاره چې څونه کوشش کېږي که فورس ګورنمنټ خپل استعمالوي، ولې چې ګورنمنټ پالیسۍ چې کومې دي هغه مین پالیسۍ چې کومې دي چې هر ځای کې امن وي. زموږ د خلک زیاتر چې کومي که نه خیر کې پی کې زموږ وراثت دی، زموږ ثقافت دی چې موږ د یو بل ډېر عزت کوو، او خاص طور جرګه ټایپ چې کومي که نه چې کله څلور کسان یو سړي ته وړ شي که نه نو هغه اټومیټک خبره منلی کېږي. صحیح. خو بدقسمتي دا چې د پنجاب کې یا سندھ سایډ ته کوم دی که نه یا بلوچستان کې داسې ډېر کم دی، دې دپاره هلته دا واقعات هم کېږي، کډنیپ هم کېږي، هر څه کېږي. خو زموږ د کې پی کې تاسو په دا واقعیت نه اورېدلی، ولې زموږ کې پی کې د جینۍ د ښځې ډېر عزت دی. چې ګاډي کې روان یم یا روان یم د پاسه ماغلي به سیټ ورکړم، دا موږ ته په وراثت کې ملاو شوي دي. صحیح. عزت او احترام او دلته کار کول ډېر اسانه ده. تاسو ځایم چې زه کله چې کم دی که نه بیکورډ ایریا ته هم ځم که نه، دم د کاټلنګ ایریا چې کوم ده لږ بیکورډ ده، هلته مینارټیز نشته. هلته دوه فریقین وو، هلته شر وشو، یو جماعت د بل جماعت په بانک باندې لږ یو بل مسل ول که نه، چې کله مونږ لړو که نه چې مونږ لړو که نه نو دواړه جماعتونه ولا مونږ دننه بوتلو خچې روټۍ ورسره روانه ده. و یاره ګوره چې یاره چې مطلب یو بل مذهب والا سړی زموږ ملګری راغلی دی، هغه دا ونه وی چې دا هندو دی، هغه دا یو پاکستانی دی. صحیح. زموږ ورور دی. مطلب چې زه ما وایي چې تم زموږ ورور یې، ستا او زما وینې کې څه فرق نشته. مونږ وایي او هغه چې کوم بل جومات دی هغه هم زما ورور دی. مونږ چې کله دواړه کېنو که نه هغې خبره نه منله، چې کله مونږ ورته خبره وکړه مونږ خبرې ومنله. دې دپاره چې کوم دی که نه مونږ ریلیکس طریقې سره د چا خبره اورو، هغه تیز هم لګیا یو نو مونږ دا خبره چې کله اورو نو د هغه غبار چې کوم دی ختم شي. د هغې نه پس مونږ پیار محبت سره چې کوم دی پوهیو چې بھئی دا داسې ټیک ده، دا داسې ټیک ده.
دې سره چې کوم دی ډېر مسایل حل کېږي. صحیح. مونږ دا وایو چې زموږ چې کوم دا چین روان دی څومره چې مخکې ځي که نه نو هومره ښکلې ترقي به کېږي. ٹھیک. مولانا صاحب مونږ خبره کوو چې کله مختلف مذهبونه را یوځای شي دې ترمنځ هم آهنګي پیدا شي دا د ملک په ترقۍ کې هم کردار ادا کولی شي د ملک شناخت هم په دنیا کې مخ په وړاندې بوتلی شي. تاسو ګڼئ چې دغه مذهبي هم آهنګي چې کله پاکستان دا خپله کړي او دا پروګرام دلته کې کامیاب شي دې سره ملک څومره ترقي وکړی شي؟ یاره جی تاسو وګورئ دا خو یعنی د معیشت دپاره او د یو خوشحاله ژوند دپاره قرآن هم وایي که نه ټولو کې اول شی چې دی امن دی. امن جی. او چې په کم وطن کې هم بدامني وي نو تاسو وګورئ اول اثر چې دی دا یې په معیشت باندې پرېوځي. ٹھیک. پاکستان کې خو چې څنګه مونږ اورو چې سی پیک را روان دی او گیم چینجر دی تقدیر به بدل شي دا بوشي الله دې وکړي داسي دا چې په کمو علاقو باندې راځي تاسو ته وګورئ په دې کې ډېر زیات د مختلفو مذاهبو خلک هم دي. بالکل. او د دې دپاره ضروري ده چې زمونږ د دشمن په دې وطن کې که څه کړي دي که نه نو په نور څه شي یې وس نه دی بر شوی ځکه مونږ خو اټمي طاقت یو او زمونږ په دې معامله کې مونږ ډېر مخکې یو. مونږ له چې همیشه نقصان را کړی دی نو مونږ په مذهبي دا زمونږ هماهنګي خرابول مسلکی هماهنګي خرابول په دغه محاذونو باندې راشي او نقصان وکړي او دلته یو فضا چې ده دا خراب شي. صحیح. دا بشپ صاحب چې ووایي چې یاره یو پولیس کانسټیبل چې دی هغه فایر کړی دی تاسو ته خپله پته ده چې کوم سړی په دې جدیدي دنیا نه خبري که نه دا خبر چې دی دا په دې عالمي دنیا کې یعنی دا د ملک د دې عزت او د ملک د نامې دپاره انتهایی نقصان دی. اسیم دا بله معامله روانه ده وایي دوی په ګری لیسټ کې دي که په څه کې دي او خو په دې دغه کې ناست دي په دغه کې چې یاره څه پوینټ داسې میلاو شي او د پاکستان معمولی خبر انټرنیشنل میډیا روچته ډېر اوچته کړي. اوس ګلوبل ویلیج دی چې وړه خبره مو شي تاسو وګورئ خوره شي دا د پاکستان ایمیج ته انتهایی نقصان ورکړي. نو د پاکستان د یو روښانه مستقبل دپاره او د یو تعلیم یافته د خوشحال معاشرې دپاره او د یو کامیاب سی پیک منصوبې دپاره دلته بین المذاهب هماهنګي انتهایی ضروری ده. صحیح. او دغسې چې دا زمونږ ټولو ملمنو دا گفتگو وکړله چې یاره کار اصل بنیادي چې دی دا د حکومت په ذمه دی لاندې ماشاءالله هر سړی په خپل انډیویجول کپیسټۍ کې لګیا دی چې چا سره سیکل دی په هغه لګیا دی یعنی خواري هر چا خپل حصه کړې ده کنټریبیوټ کړې ده خو سټیټ بم چې دی خپل دغه پوره کوي لازمن چې ځکه هغه سره وسایل هم دي د هغه سره طاقت هم دی او بیا چې دا کم زمونږ نور خلک دي نو هغه به هم کوي. زه خپله ذاتي بشپ صاحب ته زمونږ د پنډت صاحب ته د چیف خطیب صوبه خیبر پختونخوا په حیثیت باندې دوی ته دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله داسې څه مسله اوسه پورې شوې هم نه ده شکر دی زمونږ صوبه کې خو ډېر امن دی لیکن انشاءالله داسې هېڅ مسله به نه بلکې مونږ د دوی سره چې دی په دې هم آهنګۍ کې بالکل ورسره شریک ولاړ یو د دوی په احترام کې د دوی په حقوقو کې د هغې احترام کوو د هغې پرچار هم کوو نورو ته به هم وایو او چې زمونږ خدمات چرته هم پکارېدل مخکې هم پیش کړي دي انشاءاللہ و آئندہ بھی پیش کړي. صحیح. بشپ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 2004 سے ابھی تک انٹر فیتھ ہارمنی کی وجہ سے پاکستان کو کتنا فائدہ ملا ہے؟ پاکستان کو پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ کہ پاکستان کو فائدہ ملا یا نہیں ملا جو گراس روٹ پہ فائدہ ملا ہے. صحیح. اس پہ کافی فائدہ ملا ہے. اگر آپ 60 کی دہائی دیکھ لیں تو اس وقت دو کنٹریز تھی جو انڈسٹری میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی ایک جاپان اور ایک پاکستان تھا. صحیح. جنوبی کوریا نے جتنا اس کا ابھی نظام چل رہا ہے نا اس کا بلو پرنٹ جو ہے سارے کا سارا پاکستان سے لے کے گئے. اور ان دنوں میں کیا تھا کہ ان دنوں میں ایک دوسرے کے لیے قربت بہت زیادہ تھی. یہ 70 کی دہائی میں آ کے چیزیں خراب ہونی شروع ہو گئی. اس میں جب بہت زیادہ ہم نے مذاہب کا پرچار کرنا شروع کر دیا تو چیزیں خراب ہونی شروع ہو گئی. صحیح. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم
مذاہب کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، جو مذہب آپ کا ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، جو میرا ہے میرا ہونا چاہیے. پاکستانی ہوتے ہوئے میں اس کے بیچ میں اپنے ملک میں خوبصورتی کیسے لے کے آ سکتا ہوں. اب دیکھ لیں کہ صوبہ پختونخوا کا دیکھ لیں. صوبہ پختونخوا میں ایجوکیشن کس نے شروع کی؟ چرچ نے شروع کی ہے. ذہنی معذور بچوں کے لیے کام کس نے شروع کیا؟ چرچ نے شروع کیا. جسمانی معذور بچوں کے لیے چرچ نے کیا. زلزلہ آیا، پہلی ایمبولینس چرچ کی ادھر پہنچی ہوئی تھی 2005 کا. لیپرسی مشن اسپتال پشاور سے سارا سلسلہ شروع ہوا. یہاں سے ڈاکٹر فوج جن کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے اس میں سارا کام کیا ہے، مشن اسپتال میں اس کا وہ تھا، پشاور میں جگہ تھی. صحیح. اب وہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ میری بات وہی ہے جو میں کہوں گا باہمی اشتراک، انکلوسیونیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ سب کے پاس ہونے چاہیے. جب وہ نہیں ہوتے تو پھر دل ٹوٹ جاتے ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مدد نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے 4 دن زندگی کے ہیں، کوشش کرتے ہیں ویزا لگ جائے باہر بھاگ جائیں گے. صحیح. اگر نہیں لگے گا تو 4 دن ہے بس، ٹھیک ہے دنیا چلتی رہی، حکومت جانا ہے، اس کا کام جانا ہے. میرا جو حصہ ہے اس کا پھر میں بالکل پے نہیں کر سکتا اس میں. صحیح. تو حکومت کو ذرا سا تھوڑا سا، ہر وقت حکومت کو بھی ہمیں برا بھلا نہیں کہنا، لیکن دیکھنا ہے کہ بات رک کہاں جاتی ہے. ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے بات کہاں پہ رک جاتی ہے. صحیح. تو اس چیز کو ہم نے ذرا دیکھنا ہے کہ اس بات کو ہم نے نکالنا ہے. جو ایکسٹریمزم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. جتنے پاکستان میں بسنے والی جتنے مذاہب ہیں ان کی قدر کرنی ہے، اور پھر جب قدر کریں گے پھر میری بات وہی ہے کہ جب ایک کی قدر کریں گے اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی. صحیح. اور ترقی پھر ہوتی ہے. صحیح. پنڈت صاحب تاسو غړی چې کله دغه انټرفیت هارمونی دلته کې په ګراس روټ لیول باندې هم ورسی او کامیاب شي، دې سره به ملک ته څومره فایده رسي؟ تاسو خپل سوچو کې کنه چې کله یو سره ریلیکس شي، چې کله ریلیکس شي نو بیا ترقی مخ دا خیالونه چې کوم نه دي هغه کلیر شي، نو صحیح طریقې سره یو کار کولی شي. صحیح. هغه بزنسمین دی، هغه ته سکیور دی، هغه څه ټینشن نشته، هغه د هر مذهب نه تعلق ساتي. اته دا ټینشن نه چې زه به بار کور نه وځم، څنګه چې بشپ صاحب وایي چې هغه بار ووتو عدالت او هغه شوټ کړی شو، خو چې چا چې شوټ کړی دی که نه نو د هغې ذهن ته هم چا ګندګي اچولې ده که نه، که ګنده خیال په دغه ذهن کې نو دا به دا غلط کار نه کو. صحیح. دغه شان دی مونږ وایو چې دا کوم خیالات دي دا مونږ ختم کو، ماحول سازگار کو. صحیح. خپل بزنس بل کاروبار هماغه شان دی چې څنګه چې مخکې وو نو مونږ خلک ټول چې میلاو شو نو اټومیټک چې مونږ به ترقي کوو. ولې چې هر یو سړی ګوره زه مثال پېښ کوم چې انجن نه دی، انجن کې هر پرزه چې کوم دی خپل ځای لګي په بل ځای نه لګي. ګوره دغه شان دی چې کوم دی که نه هغه ټایم چې کله موږ ترقي کوو که نه نو هر یو سړی به خپل چې کوم دی خپل ایمان یقین تمدن سره چې کوم دی که نه خپل کردار ادا کړي، او کاروباري به کاروبار کوي، اور مذهبي سره به خپل مذهبي چې کوم دی عقاید پیش کړي، او ټول خلک به ریلیکس شي. صحیح. او موږ به خپل طریقې. صحیح. مختلف مذهبونه چې کله رايوځي شو، هر یو مذهب خپل کردار ادا کوي، نو هله به د معاشره ټیکېږي. تاسو ټول مېلمنو ډېره زیاته شکریه، مننه پروګرام کې شرکت کولو. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې پروګرام کوم کې چې مونږه خبرو کې د مذهبي هم آهنګۍ په اړه، او بیا دغه کله چې دا مختلف مذهبونه رايوځي شي دي دلته کې په خوشحالۍ سره ژوند تیري، د دې ترمنځ چې کله دغه مسلې ختم شي او د امن یو فضا قایم شي نو یقینا ملک به ترقي کوي او مخ په وړاندې به ځي. د پروګرام وخت سرته رسي، اجازه غواړو. د الله پامان.